شب قدر د شپې اوه غټې نښې دي مسلمانانو ورونو. دې نه مخکې مونږ تاسو سره د شب قدر په فضایلو باندې یو تفصیلي ویډیو شریکه کړې وه. انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې به اوه داسې نښې درته ښیمه چې هغه د حدیثو نه او د علماو نه نقل شوي دي او هغه نښې د شب قدر د شپې دي. اول نمبر د شب قدر د شپې د ټولو نه غټه نشاني چې ده هغه دا ده چې دغه شپه ډیره پاکه او سوتره وي، ډیره مزیداره شپه وي دغه. دویم نمبر په دې شپه باندې نه ګرمي وي او نه یخني وي، ډیره معتدله او برابره موسم والا شپه وي. او دغه رنګې په دریم نمبر چې کومه غټه نشاني ده د شب قدر د شپې هغه دا ده چې په دې باندې د شپه کې په اسمان کې چې کوم هغه برېښنا غونډه کې وي، ستوري ویشتل کېږي راویشتل کېږي، دغه څیز په دغه شپه باندې نه وي. او ورپسې څلورم نمبر دا دی چې په دغه شپه باندې دا د علماو نه نقل شوي دي چې په دغه شپه باندې د سمندرونو او د کوهیانو د هغه سمندرونو د هغه کوهیانو اوبه چې هغه ترخې وي په دغه شپه باندې هغه اوبه خوږې شي او خوږې وي بیا. او دغه رنګې په دغه شپه باندې فرشتې د ټول نه غټه نشاني دا ده چې کوم مسلمان عبادت وکړي او د شب قدر شپه چې کوم دی دا حاصله کړي، د هغې یو نشاني دا ده چې په دغه شپه باندې فرشتې د هغه کس سره میلاویږي چې د هغه زړه د هغه کس سره فرشتې میلاو شوي چې د هغه زړه نرم وي. د ټول نه نشاني دا ده زړه یې نرم وي، په دغه شپه باندې ده ته جړا ورځي، طبیعت یې خوشحاله وي، زړه یې نرم وي او جړا ورځي، نو دغه کس سره فرشتې میلاو شوي وي. دغه رنګې امام ابن جریر طبري رحم الله فرمایي چې په دغه شپه باندې څومره مخلوقات چې د الله رب العزت دي ونې بوټې دا ټول الله ته سجده کوي، الله ته په سجده وي په دغه شپه باندې. بیا واپس په چې کله دا شپه ختمه شي بیا خپل حالت ته ځي، خو دا داسې حالت دی چې دا هر چا ته نه ښکاري او نه چاته په نظر راځي، دا د الله نیکو بندګانو ته ښکاري چې ونه هم په سجده شي. دغه رنګې د الله چې څومره مخلوقات دي الله ته په دغه شپه باندې سر په سجود وي. دغه رنګې بیا چې کومه دغه شپه تیره شي په سحر باندې چې کوم سحر وي د دغې شپې نو په دغه ورځ باندې نور ډېر صفا وي، دا ګرد و غبار او دغه رنګې دا نور چې کوم عام حالتو کې څومره دغې دا نه وي په دغه ورځ باندې ډېره یو صفا ورځ وي، نرم ډېر په صفایي سره وي، دغه رنګې موسم او هوا هم ډېره په صفایي سره وي. نو دا ځکه چې په دغه شپه باندې چې دی وي فرشتې د اسمان نه ډېر په ګڼ تعداد سره راکودي شوي وي او په دغه سحر باندې فرشتې بیا واپس ځي اسمانونو ته کله چې دغه شپه ختمه شي. نو لحاظه دا د دې نشانیانو تاسو سره شریکولو مطلب مې دا و چې مسلمانانو ورونو دې نه مخکې ما تاسو سره ویډیو شریکه کړې وه تفصیلي چې دغه شپه ډېره د برکت والا شپه ده. کم خلک چې په دغه شپه باندې عبادت وکړي الله ته ودرېږي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ده زاړه چې څومره ګناهونه وي هغه ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي او الله ورته د دغې شپې د عبادت په بدله کې الله ورته د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورکوي. نو ډېره د یو فضیلت والا شپه ده، ډېره د برکت والا شپه ده، ډېره د عظمت والا شپه ده. الله دې زموږ تاسو نصیب کړي او زموږ او ستاسو مطلب هم دغه دی چې الله موږ ته دغه شپه را نصیب کړي او زموږ د دغه ویډیو مطلب هم دغه دی چې تاسو دغه شپه باندې عبادت وکړئ او تاسو ته پته ولګېږي چې آیا د دې شپې څه نشاني ده، آیا دا شپه ما ته حاصله شوې ده یا نه ده حاصله شوې. نو دغه نشانیانې دي ټول مسلمانان د دغې